زماد اسلام گران و قدرمن و سامعین و حضرات رونو دا گناہی کبیرہ چه مخی افتبانی داغی لویا گناہی کبیرہ چه شرکو سرد دواو اقسامو چه شرک عقیدوی و شرک عملیو داغی پرد کی بیان شیو او دا دی خبر وضاحت شیو چه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما کدا غټو گناهونو نه مزانو ساته نو وړ گناهونه به مونږ تاسو ته ورجو نو په داسه باندې یا په منځ باندې یا جمعه الى الجمعه یا رمضان الى الرمضان یا د عرفه د ورځې روزي یا د محرم روزه دا که گناهونه رجی نو دا واړه گناهونه دي او هر چې غټ گناهونه دي نو دا واړو گناهونو لپاره شرط هم د رجېدو دا دی چې د غټو نه به ځان ساتي ان تجتنبوا نکفر که د غټو نه مو ځان وساته نو موږ به واړه ورجو تاسې ته او داخل به م کو ځای حسن ښکلي ته چې جنت نو اکبر الکبایر شرکو نننې بیان دا لوی گناہونو نا لوی گناہ چی آغا ترک الصلاة یا تاخیر الصلاة عن وقتها دی دا منزا قضائی او یا منزا بغیر دا عذرنا بیٹے مکول وقت مکروحہ تا رسول لی چی دا هم دا لوی گناہونو نا لوی گناہ دا دی متعلق مخی هم بیانات شوی دی و پزمن دا گناہ کبیرہ و دا آغید شمارلو کی دا بیان بے مقرر شو او رب کریم قرآن کریم کے ہم دا خلقو چی آغید منزو زیاع کردی دا یا پا ترک سرا یا پا تحاون و سپکوالی سرا دا آغی متعلق تشدیدی قول فرمائلے دی چی فسوف یلقون غیا دی با غین میں زیت القا کول غرزولی شی او غیا پا مانا دا شدت عذاب باندی او یادا چی دوی تا دویل نسبت هم کی گی واغا پا جہنم کی وازی مکن دا لو سیرت فیه جبال الدنیا لذابت من شدت حره کدا دنیا غرونا غکن تو غرزولی شی نو دا ډیرې ګرمۍ د وجه نه به د دنیا دا غرونه هغې کې ویلې ویلې شي او هغه خلک چې زیاده منځه کوي ای به په دغه کنده کې پریوزي الہ فرمایي فخلف من بعدهم خلف بعد د هلاکت د مشرانو د هغوی نه یا که ضمیر هغه نیکانو ته راجع شي چې ابتدائی مشران دا هر دن چیو نائی بخو و دا آغین رستو با بد خلیفگان دا آغی پیدا شو وارثان لکه ابتدائی پا دن زمون کے صحابہ کرامو بہترین خلقو و دا آغین بعد بد خلیفگان وارثان چې داوگیر دا تابداری دا آغی دیا پیدا شو لگیا دیا پیدا کی گی الہ ہوئی چی اباعو الصلاة چی آغی دا من ضیاع اکڑا منزونه به ضایع کړل یا په ترک باندې پریو خودل یا به سپک کړل فتبعوا الشهوات او تابعداري د شهوات او خواهشات به شروع کړه زر دې چي به ورغولې شي غینو می زیتا البته علاج داد الا من تاب و امن و عمل صالحا دلوی ګناه د ختمولو لپاره لوی سیز هغه توبه ایستل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زیاع مانا کئی لیس مانا دعاؤها ترکوها بالکلیا ولیکن خروها عن اوقاتها اوائی چی دا عذاب ذکر شو چی سوف یلقون غیا دے دا داغا چا بارکی دے چی منز کئی خورستوی کئی بیٹھے مئی کئی ایدن دا حاجت و ضرورتنا دغه منځ خپل اول ټیم نه رستو کوي داسې ټیم ته چې
دا قضای خطری پیوی ندر پشان کی دا عذاب دے چیل قون غیاد او سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بے ترجمہ کولا دا دی آیت آغا معنی دار چی اللہ یصلی الظہر حتی یتی العصر دا ماسپخیم منکی تردی چی دا مازیگر ٹیم پیراش و دا ماقام منچکین دا مازیگر نو دا ماقام ٹیم پیراش و دا ماقام چکی دا ماخستان ٹیم پیراشی دا ماخستان چکی دا سہر ٹیم پیراشی دا سہر چکی نور خطو ٹیم نزدیشی یعنی تاخیر کی رخفل وقت دا پا سفر کی انسان ندا نقصانون و کمزوری ڈیری زیادی کی معمولی خبر بانشی ویزا خیر دے او با کی افلانی زی کے باو کی افلانی زی اٹل کے بہت رہ گئی نو پداما داما بانی ردنا آغا من شیطان رستو کئی او زیاد صلات تے ور جوڑی وردا چخل کو پشان کی شدید عذابات ذکر دی چھ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہلاکت دے شدت عذاب دے رجانم غازیم کند دا منزکون کو آگی کسانتا چھ منزن غافل دی اگر منزم کئی خدا منزن غافل دی و عذاب و تا ذکر کی گی نچار کل دا منزکون کی دا پارا دا سزا دا فقط تاخیری کڑے بیٹے ما ناغا خلق چی دا مانزہ بالکل یہ تارکین دی داغی متعلق و محبوب علیہ السلام تشدیدی اقوال دا کفر ذکر کئی دا جہنمیانو بیان الہ العالمین ذکر کئی چی دا جہنمیان جہنم تا گزار شی جنتیان با عراف ترازی دینا بتپوس کئی ما سلککم فی سقر جہنم تسشی را داخل کرائی قالوا نوائبا جہنم یان جنت یانو تا لم نکو من المصلین مونگا دنیا کے منکون کے نو دگر دا جہنمی ندارا دا جہنمی کلام دے الہ عالم دے اور باندے اس نے مونگ کا بیان کرے دے قالوا جہنم یان با جنت یانو توائی لم نکو من المصلین مونگ منکون کے خلق نو ولم نکن نطعم المسکین او مونگ با غریبانو تروٹین اور کولت زکاة و صدقات وکننا نخوض مع الخائدین ومونگ کے جور با کزید سرد جور با سوکون کون سوک بچیو مجلس کے راغوندو دایتونس پکاوے باو یا دا حدیثو او یا لا قل دولی کرام اس پکاوی مجالس بو مونگ با پکی کیناست وکننا نکذب بیوم الدین ورزد جزار قیامت پرد و مدروغ تپلان تردے پویتان الیقین چی مرگرہ ترا گئی الہ فرمائی فما تنفعهم شفاعت الشافعین دوی تبا شفاعت دا شفاعتگرم بیا سنفا نرسی نشفاعتگر شتا فیلہ ہوئی چی ما تنفعهم دوی تبا گٹ داوی شفاعتمو نرسی ندا ڈاڑا کیدل چیزا خیر دے کمن نکوم ہم خیر دے کسنکوم ہم خیر دے و محبوب میں شفاعت کئی دا محبوب شفاعت دا الہ العالمین پر رضا کن غختل دی چه الہ درنا پترک دا منزبانی پا غضب بانی شا نو محمد رسول اللہ باول سر کے پا غصی درتا فتما دا شفاعت باندے دا سمکا وچے بس دا حرام و تباڑی مغرداڑی زان تحت الوسط ساتا یو کار نیم کی کچتا کمزور رالی نیکان مری شفاعتو کی وجتا پا تمام طریقہ بانی منزتا دا سی لتا اور کڑیو جماعتنو جمعیتا پدی تمام دا شفاعت ملاوی گی دا شفاعت دا محمد عربی رضا غواری اور رضا دا محمد رسول اللہ پا منزکی دا پترک دا منزکی ندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشدیدی اقوال ذکر کئی دا تارک الصلاة متعلق چدائیو گناہ کبیرہ دا و دا لو گناہون نا لو گناہ دا و چدا دی گناہ نا چازان ساتلے نہیں نو وڑ گناہون نشر زول دا وڑو گناہون دا رجیدو دا پارا لوی علاج دارے چین تجتنبو کبائر ما تنہون عنہو ازان کمو ساتا دا غٹو گناہون آغا چتا سی تمنشوی ای نو کفر جزارا
نو بیا به مونږ ګوره جو ستاسې نه واړه ګناهونه. نو د واړه ګناهونو د رجولو دپاره د غټې ګناه نه احتراز ډېر ضروري. خو چې غټه ګناه کې اخته یې وړه دې هم نه رژېږي، دا وړه به هم در باندې امبار وي او غټه خو به دې هسې هم کړې وي. خو دوام په صغیره باندې کبیره جوړېږي، دا وړې وړې چې د ډېرې کولې دې نه هم غټه جوړه شي. او په غټو ګناه باندې چې دوام وکړی شي نو کفر خطره ده آینده کې بیا انسان کافر کېږي، زړه کې شکوک ورته پیدا شي. محبوب فرمایله العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة، زمونږ او د کافرانو په منځ کې وعده هغه منځ دی. که دغه منځ کولو زمونږ نه خلاص دي، که منځ نه کولو نو دا زمونږ په عهد برابر نه دی. فمن ترکها، چا چې منځ پرېښوده فقط کفر، نو دی کافر شي. تغلیظي قول بعض ائمه وایي چې دا تشدید دی چې خلک منع شي ورنه. بل حدیث مبارک کې راځي بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، د بنده او د کفر په منځ کې مونځ پرېښودل. چې مونځ یې پرېښوده نو دی د ده او د کافر څه فرق ونه شي. نو چې دومره وعیدات او لا امام احمد رحمه الله او بعض نورو سفیان ثوری وغیرہ هغوی حدیث په ظاهر باندې حمل کړي دي او ویلي دي چې تارک الصلاة کافر کیږي ور باندې، حتی کې قصدن عمدن چې چانه کولو او شرعي نظام راغی دعوت بور کې چې منځ کوا او که به نه کولو نو وایي چې توره دې راواخیستلی شي او سټ دې قلم شي ورم. قاضي د وقت دی، فوجیان او شرطه ورولېږي او تارک الصلاة نه دې سټ کټ شي. و زمونږ ستاسو مذهب دی کې لږ نرم دی، هغه وایي په درو په کوړو دې ووالی شي، سزا دې ورکړی شي. لاقل تارک الجماعت او تارک الصلاة کور دې وسوځولی شي کم چې محبوب ارمان کړو. بل حدیث مبارک کې راځي من فاتته صلاة العصر حبط عمله، د مازدیګر د مونځ چې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی کې راځي تاسو په ټولو منځونو باندې حفاظت کوئ، خاص کر مونځ درمیانه صلاة وسطی. ندی ته صلاة وسطی ورته ویلی شي. علماء مختلف اقوال کې خراجح قول د مازدیګر په منځ باندې دي. دا یو خصوصیت لري په نسبت سره نور منځونو ته. صلاة الوسطی خاص کر په دې باندې تاسو حفاظت کوئ او دوام کوئ. محبوب وایي چې د مازدیګر مونځ چانه قضا شي حبط عمله، د چې دنیا کې څومره اعمال کړي دي دا ټول عمل برباد شي، د الله په علم کې ختم شي. ګوره حبط د عمل دا په کفر باندې راځي، دا د محبوب په بېدبۍ باندې راځي او دا د مازدیګر د مانځه په قضایي باندې راځي. الہ فرمایي د محبوب په شان کې چې تاسو دته داسې په تیزه خبرې مه کوئ لکه خپلو کې چې کوئ. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، جهر په خبرو کې نبی علیہ السلام ته دومره تیز مه کوئ، تیز تیز مه غږېږئ لکه خپلو کې چې څنګه تیز غږېږئ داسې مه غږېږئ. ولی ان تحبط اعمالکم، یعنی بیا به معاملونه برباد شي. وانتم لا تشعرون، تاسو ته به پته نه وي د نبی علیہ السلام بېدبي به درنه شوي، هغه بېدبۍ کې به تاسو په دایرې د کفر درنه شوي یئ او چې څومره اعمال مو کړي دا به ختم شي. دا ګوره ډېره لویه خبره ده. ستا عمر 50 کالی کم و زیات، هغه 15 کلنۍ نه د عباداتو ته شروع کړي، منځونه دې م کړي، زکاتونه دې م ورکړي، حجونه دې کړي، د دې په تمه یې د احتساب چې ما ته په دې اجر ملاویږي. او د مازدیګر مونځ چې دنه قضا شو نبی علیہ السلام فرمایي حبط عمله، دا عمل برباد شي. دغه شپېتو اتیاو سلو کالو عمر کې چې د څومره عبادات کړي دي ستا د نیکۍ عملنامه تکه سپینه پاتې شي، سم پې باندې نه. اوس د سر نه شروع کړو هغه ختم شول، څه اعمال چې دې کړي د هغې اجر و ثواب ختم شه. اوس د سر نه شروع کا او ځان ته آخرت ته څه شی پیدا کا. بد اعمال دي هغه دې عملنامې ډکې دي او د نیکو اعمالو د مازدیګر مونځ په قضایي باندې دې لاړ تباه او برباد کړل، ختم نکړل. نو اوسه د بدۍ هغه عملنامې ډکې او نیکۍ تشې 15 کلنۍ 8 کلنۍ کې دنه قضا شي نو بیا خو ختم شو. بیا دومره اعمال حاصلول چې واپس ستا د نیکۍ اعمال په بدۍ اعمالو باندې درانه وخېږي، دا ډېر لوی مشکل او لوی کار دی. ان نقصاني ځایونه ځان ته پیدا کوي
چې کوم شی ستا عمل بربادوي نه ځان وساتئ. نو یو چې عمل بربادیږي په کفر باندې کافر کېږه ما، که کافر شي عمل دې برباد دي، بیا به ایمان راوړې توبه به قبول شي، او چې دا مخکې د زندګۍ کې کومې نیکۍ کړې دې ته تیلې ووهلو ختم شو، اوس د سر نه شروع شو. او دا شان د نبي علیه السلام ګستاخي او بېادبي مه کوه، د بېادبانو مجلس کې مه کښېنه، د هغه شان کې ګوتې مه وه بې ځایه بې ځایه، په دې نه پوهېږي او په دې نه پوهېږي، دې نه قلار کښېنه. ستا علم دا نه برداشت کوي چې ته د نبي علیه السلام د علم حسابونه وکړي. زما او ستا به څه علم چې مونږ یې معلومه کړو چې رسول الله دومره علم لري او دومره نه لري او دومره پوهېږي او دومره نه پوهېږي. بس چې نصوصو ثابت کړل خاموش شول. که زمانه کشرې په علم کې زه در نه مشر یم، ستا انداز ما ته پته لګي چې دا سړی دومره اوبو د علم کې پروت دی، په تا ته زما پته نه لګېږي چې دا مولا په څومره علم کې پروت دی. زما پته به هغه چا ته ولګي چې کم زما هم عصر مولای او زما د ډغرې مولای، او یا زمانه بره مولای چې زه ورته خبرې وکړم را باندې پوهېږي چې دا سړی مولا دی او که نه دی، یا مولا دی لږ مولا دی که ډېر مولا دی. نو ته ناپوهه د دې زمانې ته به د رسول الله د علم انداز څه ولګی چې پوهېږي او که نه پوهېږي. محمد عربي ستا د علم اندازه لګولی شي، خو ته د هغه د علم انداز نه شي لګولی. اعلم الناس دی، په تمام مخلوقات کې د محمد رسول الله عمره علم د چا څه نشته دی. که علم د تکوین دی، که علم د غیب نه حصه د انسانانو ده، خو هغه ټول هم چې بیا راغونډ کوي ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ډېر لږ درکولی شوی او یا لږو خلکو ته ورکړی شوی دی. د اله د علم سره د شرک څه وهم نه راځي. د اله علم چې کوم دی هغه لکه یو بحر او د تمامې دنیا د انسانانو علم یو ساس کې حسابي. ډېر لوی علم دی د اله العالمین. بل هغه څیز چې ستا اعمال پې بربادېږي هغه د مازدیګر مونځ قضا کول دي، او روایت د صحیح بخاري دی. بل حدیث مبارک کې محبوب فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد برأت منه ذمة الله. مونځ چې قصدن چا قضا کړ د خدای تعالی ذمه د دنه ساقطه شو، دا د رب کریم په ذمه کې نه دی. بیا که یې خوښه عذاب به ورکړي، که یې خوښه نه به ورکړي ورته. او محبوب به داسې ویل چې ما ته امر شوی ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تر هغې جهاد کوه، خلک وژنه تر څو چې قایل د دې کلمې شي چې لا اله الا الله، او تر څو یقیم الصلاة چې په مانځه مودرېږي، ویؤتوا الزکاة او زکات هم ورکړي. یوازې کلمه یې ویله، اقامت د صلات او اطاعت د زکات باندې عمل ونه که، بنا د اسلام کې کمزوري راله، چت د اسلام به ونړېږي. فإن فعلوا ذلك کچا منځ نه کو، زکات نه ورکو، کلمه یې نه ویله، کچا دا کارونه وکړل عصموا مني دماءهم اموالهم، مال او وینه پیسې زمونږ نه په عصمت کې شول، دا مونږ نه بچ شو الا بحقها، چې هغه قصاص دی یا واپس ارتداد دی. وحسابهم علی الله، باقی حساب په الله باندې دی، مونږ نه معاف. او چې منځ کوي زکات ورکوي کلمه وایي. دارنګې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من حافظ علیها کانت له نورا وبرهانا. پنځو منځونو باندې دوام چا کو، دا د لپاره په صراط کې یو نور دی، په قبر کې ورته نور دی او دلیل دی. په صراط ته چې ځې په دې پاټکونه دي، لکه دلته چې یو سرکاري ځای ته ځې تا نه ضرور څه غوښتل کېږي رسیده، دا ستا دلیل او برهان دی، دا ته پیش کولی شي سختۍ په ټیم کې. او نجات دی په ورځ د قیامت باندې. ومن لم یحافظ علیها، او دوام چې په منځونو باندې چا نه کو، کله کول کله نه، لم تکن له نورا، دته به رڼا په صراط کې نه وي، ته پرې تنګ تیاره قبر کې رڼا نه میلاویږي، دلیل به هم نه، نجات به هم نه. وکانوي به دا د منځونو سپکونکی انسان په ورځ د قیامت کې ما فرعون و قارون و حامان و ابی ابن خلف، دا به د قارون په ملګرتیا کې وي، د فرعون سره به وي، د حامان او د ابی ابن خلف سره به وي. منځونه چې چا قضا کول، دی به په صف د فرعون او قارون او حامان او ابی ابن خلف کې ولاړ وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صف کې به دا انسان نه وي. وایي دي چې زه مسلمان یم، د پیغمبر په دین یم،
تمه دې کوي د شفاعتونو خدای به ولاړ پاغه ورځ د قارون او د فرعون په صف کې چا چې د مانځ پکاوي کړي. نو دا خبره چې نبی علیہ السلام په دومره کافرانو کې دا څلور ولی یاد کړل، د هغې وجه دا ده مونږ چې سړی نه پاتې کېږي دا څلور لویې وجې لري. کله سړی نه مونږ پاتې کېږي اشتغال بالمال راشي، دکاندارۍ په فن کې تلي، اوس به وکم لږ شي قضا شي. کله په بادشاہي باندې بادشاہي وقت وي او سرکاري ډیوټي کې مصروف راشي، لږ شي مونږ ته قضا شي. کله په وزارت باندې باچانی وزیر وي یا ناظم کونسلر وي، بس یو کار پسې روان شوی شغل وي، مونږ ته قضا شي. کله په تجارت باندې مونږ ته قضا شي. دا څلور شی نه دي. نو که چېرته د ده نه دا مونږ قضا شوی په باچایۍ باندې، نو د قیامت په ورځ باندې به دا د فرعون په صف کې ولاړ وي، ځکه هغه د لویې باچایۍ د وجې نه دومره فرعونیت اختیار کړ چې هغه د خدای دعوه وکړه. که په وزارت باندې ورنه قضا شوي، ناظمه کونسلرۍ په دې ورنه منځونه قضا وي، د قیامت په ورځ به د حامان په صف کې ولاړ وي. که د تجارت په وجه باندې ورنه پاتې شوي، نو دا به د ابی ابن خلف په صف کې ولاړي چې هغه لوی تجار و. او که د مال په وجه او پیسو په وجه ورنه پاتې شوي، نو دا به د قیامت په ورځ د قارون په صف کې ولاړي چې هغه هم لوی مالدار. نو بهرحال لوی وعیدات د تارک الصلاة متعلق راغلي دي، چا نه قضا شوي توبه به وباسي، ورنه خاص کر د مازدیګر مونځ چې ته قضا شي نو نیکۍ یې ټولې وسوځي. دا شان عمر فاروق سے محبوب نے تپوس کی روایت د بیهقی دی چې یو شخص نبی علیہ السلام دربار ته راغی، ورته وایي یا رسول الله ای الاعمال احب الی الله، دې دومره عملونو کې خدای ته ګران عمل څه شی دی په اسلام کې؟ قال الصلاة لوقتها، پوره پټه مونځ دی. او وی فرمایل من ترک الصلاة فلا دین له، چا چې مونځ قضا کړ د دې سړي دین نشتا، دین پکې نشته، دې سړي دین اسلام ورکې نشته. والصلاة عماد الدین، او دا مونځ د دین ستنه ده. داشان حدیث مبارک کی راضی چې کله مون سره قصدن قضا کوي لق الله تعالی علی غضبان، چې د الله سره ملاقات کیږي نو رب کریم ورته ډېر په غضب باندې وي. او لم يعبأ الله بشيء من حسناته، څومره نیکۍ چې کړې دي الہ به په یوه نیکۍ مبا کو نه کړي، یعنې ټولې به هبا منصوره شي. ته وایه چې ما زکات ورکړی که نه، ما حج کړی دی، ما دا کړي، خو چې مونځ کې څه سوي الہ دې دا یو عمل ته ګوري د سره نه، او چې اول پیشري کېږي اول حساب په مانځه باندې دی. مونځ یې وګورئ چې پوره دی که نه دی. که مونځ یې پوره نه و، لږ څه کمې او سنت او نفل ورکړي چې پوره کوي، او چې په هغې باندې پوره نه شو بس بیا نور حسابیانې دی نه کوي، بوځئ یې جهنم ته. ته به ډېرې چغې ووایي چې الهه ما نورې نیکۍ ډېرې کړي دي، نورې نیکۍ باندې باک نه کوي. چې مونځ کې د نقصان راغی نورې نیکۍ پروا نه کوي، هېڅ فایده نشته. عون ابن عبدالله وفرمائن العبد اذا ادخل قبره سئل عن صلاة اول شيء يسأل عنه، قبر ته چې انسان دن نشي اول تپوسم د مانځور نه کیږي، رستو دا غدریو تپوسونو نه. او بل حدیث مبارک کې راځي چې سړی مونږ کوي په اول وخت، زر مونږ کوي. صعدت الى السماء، اسمان ته پورته شي، ولها نور رڼا کوي، حتی تنتهي الى العرش، تر دې چې عرش ته ورسېږي. او دغه مونږ نه یو رڼا جوړه شي، زبان پیدا کی، فتستغفر لصاحبها الى يوم القيامه، ورځ د قیامت پورې د عرش لاندې په سجده پروت وي او منګزار ته بخنه غواړي، او ورته وایي حفظك الله حما حفظتني، انسان چې زه دې وکړم الہ دې وساته لکه زه چې دې وساتلم.
او کله چې انسان منځو کې خو بے وقته بیٹے میں کی سعادت السماء اسمان ته پورته شو علیها ظلما تیار ور باندې وي زنانو کې دا نقصان د سړو نه ډیر زیات معمولی جامې انځلو باندې د ماشوم په جړا وغیرہ باندې دوی نه اکثر منځونو کې تاخير راځي او دا څه ټیم تورسي چې وخت مکروه وي بیٹې موي نو چې کله اسمان ته ځي تکه تور تیارته جوړوي او چې اسمان تورسيږي داغینا یو زوړه جامع په شکل مردار چیرله جوړ شي ويضرب بها وجه صاحبه او واپس دامون چې چا کړي داغه مخ په باندې اشتل کیږي چې واخلا او ورتوای ضيعك الله كما ضيعتني الہ دې داسې خراب او ضایع کله کزه چې خراب او ضایع کړم زه خدای تعالی خپل عبادتوم تو شرمولم مخالفه من بعدهم خلفنا دعاء الصلاه دغه زیاده فقول دا عمده مفسرینو چې تاخير به ځای وشي ډېر خلک د جمع بین الصلاتین په وهم کې پراته دي جمع بین الصلاتین ګوره زمونږ مذهب کې په حج کې د مازیګر مونږ به مخکې کې ماسپخیم ټیم ته او دا جمع تقدیمی دا او دا ماقام مونږ به وروسته کې د ماخوستن ټیم ته د عرفې په ورځ باندې دا دوه جمع شته دي د دې نه سوا چې کم جمع بین الصلاتین په سفر کې راغلی دا نو هغه ایمور کې اختلاف کوي څوک جمع حقیقی غني محققین جمع سوری غني زمون په مذهب کې هغه جمع سوری دا په دې وهمیات هم څوک اخته نه کی چې سفر کې رواني او کم غیر یو نیوکړل فقد اتى بابا عظیما من ابواب الكبائر دد لو گناهونو نه ولې دروازه د لو ګناه کولا وکړه او لو ګناه کې وردن نشه او کوم سفرونو کې چې د نبی اسلام نه جمع بین صلاتین ثابت ده شوافی او حنابلہ هغه په جمع حقیقي حملې او زمون امام سیبو اجرا جمع سوری ده څنګه اصل کې په خواوه او قافله روانه و نو په سفر کې د ماقام بلال سے ورتوای چې اذانو کوم ایزه مزل کوا وی اذانو کوم ایزه مزل کوا چې لکه مزل یو کوي قافله واړوي نو د ماقام منځو کو او دې روټي خوړه نبی ورته وی چې بس سوال ټیم د ماخستان داخل دی یعنی وستا سره ماخستان منځو کوي نو دغه نقل کو جمع بین صلاتین جوړه کړی دا او یو راویم دا ویلی چې مونږه سفر کې روانو بین د ماقام او ماخستان ټیم په یو ټیمو کې امام سیبوی چې هغه یو ټیم داو چې د ماقام رستو کړو د ماخستان مخکې کړو باقی ماقام د ماقام په اخري ټیم کې او ماخستان د ماخستان په اول ټیم د سينو چې هغه راغلو د ماقام په ټیم کې شو یا د ماقام د ماخستان په ټیم کې شو دا سينو بهر حال اختلافي مسله ده نن سبا غیر مقلدین دومره سپکاوی را مانځ شروع کړل دي چې ماته چا قصه کوله د څوکیو وینم لاړو چې غسرته او چې واپس د چغسرې نه رالو نو چغسرې او څوکۍ چرته مسافرانه اندازه جوړیږي خو ځکه دی وایي چې د کور نه وځي بس مسافر یې ځان نه چوکاټونه جوړ کړي دي نو چې واپس رالو ماجیګر ځان له شروع نو څوکۍ تر ورسېدو ماجیګر ځان شو پیما هغه مرګرو ته وی چې راځي ځان شو چې جماعت مسجد ته لاړ شو مونږ کو او فخندا شو را پورې ایمونګل ته په چغسره کې جمع بین صلاتین وکړه کنه څنګه جمع بین صلاتین وکړه سفر کې جمع بین صلاتین راوي کنه بس مونږ نماز پخیم او ماجیګر مونږ ته کړی دی بیا څه ضرورت دی چې من فقها او د جمع بین صلاتین ندی دی جنانو دا شون غلطه پیدا واخستا چې واپس کړي تر رسیږي نو دا مونږ ملته کړی دی نو دا هغه جمع دا چې کوم نبی اسلام فرمایي من جمع بین صلاتین من غیر عذر بعذر چې جمع بین صلاتین چوکړه فقط اتا بابا عظیبا من ابواب الكبائر دلوی گناہونو دروازه کولاو کلو پاغي وردندش غټه ګناه ده دا جرم دی دا څنګه خپل بچو ته تعلیم نه منظور کول پکاري په کم ټیم کول پکاري
ابو داود شریف دا روایت ذکر کړی نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي مر الصبي بالصلاه اذا بلغ 7 سنين وہ کالو ته چې بچي ورسیږي مانځ باندې امر په وکي وہ کالو ډېر ماشوم وي نن سبا مور او پلار د خود نه پاسې نه مکه ودی دا وہ کالو بچي نبی علیہ السلام امر وکي ورته پیدا بلغ 10 سنين لسو ته ورسیږي فضربوه عليها دا مانځ پنه کولی او وهي وسکلن بچے با ورد دین یو کارم دمرا تشدید او تغلیظ نشتا سمرا چمانگا بارا کر چه بالغ نہیں حج در بانی نشتا و ندی پہ سوکوالی شی نچه دے معمولی ور بانی روزہ کی اسم نشتا رے چه بالغ نہیں بس منیسا دا شان فزکات وغیرہ نورو کی نصابون شرط دی لیکن من چکم دے دا سی عمل دے چدا دمرا تشدیدی اوامر او تغلیظی اوامر ورکیری چې ماشوم بچي وکلنم ته معاف نه دی امر په کوي ولسکلن چې شو وی وه ور باندې چې مونږ نه کول حج پنځل سلنی ما دولسکلن او دولسکلن او بالغ بچي د پکور کې پروتي چې دنیا ته نه دي او سار وخت دکانداری ضروري نو به غصم کوي کنزل او بدرد او خیریم کوي فرمانځه متعلق به تغلیظ او تشدید نه ماشاء حدیث مبارک کے راضی کہ سڑے دوام پا مانزبانی کئی پنزا عزت عدت ملاوی گی اور سوار لس یا پنزل لسا تکالیف و سختو عدت ملاوی گی دنیاوی و عزت داد چیرف و عنہ دیق العیشی تنگستگی دنیا نمدے بچوی جس بنا تنگی گئی حرس دینا کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تاسو کشرانو تا گو رئی غریب تن شکر گزار بشئی کبر تمو قتل نا شکر بشئی بر دا پاسا بل برا دے پتا اسوائی زما کلی کی افلانے اگر زما تر بر دے دمر ډیریو زین لرم بس دغه نا شکری دا هدا ټیم د زړه نا شکر شوي او کزان نستا گاون کې غریب بلم پیدا کیږي الہ دا غریب او مالدار پیللی سره چې یو کور مالداری نو خوا کې او تبل ډیر غریب پیدا کړي نو ته دتم لګو ګورا کنه بیا ځان ته مو ګورن شکر گزار بشه شکر بو باسي بل عذاب قبر نہ دے پر نجات کی بل عمل نامہ وہ خیلا سو ملاوے گی بل پپل سرات بدبر کے خاطب پشان تستر گرب کے پوری ہوئی ويدخل الجنت بغیر حساب او بے حساب و جنت تدنشی چاچے دوام پا منزبانی کو او چاچے سپک قتل ورطا پنزل لس عذابون دی دری پا دنیا کی دی پنزل پا دنیا کی دی اور درے پا مرگ کی دی درے پا قبر کی دی درے چا قبر نروزین والتا دی پا دنیا کی پنزل دا دی ينزع البرکت من عمره دا عمر نوی برکت لرش عمر کے بے برکات نوی دیم یمحا سیما صالحین من وجهه مختی چی گولی دا ہندو پا شکل مردار شکل دا تارک الصلاة دا دا مخنبا رنا لرشی دا نیکانو نخب لرشی او اثر دا صالحین و بای مخ کے نختاری ہر سوک جو تو گوری و بد شکل شیب وی خلق بو بد بد رازی درم عذاب دنیا کے دار کل عمل یعمله لا یؤجره اللہ علی یاجره ہر عمل چ دنیا کے دنے کئی پیو بم و تاجر نہ ملاوی سلورم دال عرف ولو دعاء للسماء اسمان تبی و دعا نہ پورته کیږي او مقبلی گنا پنځم دار لیس له حظ فی دعاء الصالحین یعنی کان دعا کوي چې خدای ټول مؤمنانو بخي د تارک الصلات په پدې کې برخه نوي چمون چا همیشه پر خدا ځای کولی څومره خلک نیکان چې دعا غواړي ک نبی رسول الله د امت د مغفرت دعا غوښتله خدای دې بدبخت انسان په کې برخه نه نمر پټیم کې اور تدریشی نه رسیږي یو دا چې یموتو جائعا اوګه تګه ومرشي یموتو عطشانا تګه ومرشي ولو سقا بحر الدنیا کدا دنیا دا ټول بحرونه دی اوس کی کنا نو دی ومړیږي نه او په قبر کې ورته داسې عذاب ملاويږي درې مدار چې یموتو ذلیل اندر خوار شرمېدلې ومرشي په قبر کې ورته عذاب دادي دا تارک الصلات نمون نه کول لپاره او دا غي صاحب لپاره به عذاب داوي یذيق علی قبره حتا تختلف فی ابلاعه قبر به دومره تنگ شي چې پختای به په یو بل کې ورول
یوقد علی القبر نارا، دا قبر باندې اور د جهنم جوړ شي، دا ورته اور شي. یتقلب علی الجمر لیلا و نهارا، سبا بیگا په دې اور باندې اړول شي. دا عذاب باور کول کی. د اور متعلق یو واقعہ بعضی کتابونو ذکر کړی دا چې عبدالملک ابن مروان دا وایي چې ان شابا جاء الیه باکیا حزینا، یو ځوان راغی او ډیر جړلی او ډیر زیات خفاو، او عبدالملک ابن مروان ته وایي یا امیر المؤمنین انی ارتکبت ذنبا عظیما فهل لی من توبه، یو لوی گناہ جرم می کړی دی، ما لپاره د الله په دربار کې توبه شته او که نشته؟ قال نو عبدالملک ابن مروان ورته وایي وما ذنبک، نو گناه دې څه ده؟ قال ذنبی عظیم، زما ډېره لوی گناه ده. قال وما هو، وی څه شی دی؟ فتوب الی الله تعالی، توبه وباسه قبوله بشي. فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلها توبه قبلی سیئات و عفی کئی. اشخص ورتوی یا امیر المومنین کنتو نبش القبور، انبش القبور، ما دا قبرونو نبش بکو، نباش کفن کشما. پخار اختو نگرانو چارسا چلو غریبی ڈیروا، قبر بای وس پردو دا آغین بای بیا لکا مڑی نبای کفن است. وکنت ارى في امور عجيبه، ما ډیر عجیبه شیونه بور کې لیدل. په ما ته وی چې ما رايتا مؤمن المؤمنین ورته وای سدیول لیدل. قال يا امير المؤمنين، اے امیر المؤمنین نبشت ليله قبرا، یوشفه می قبر راوس پړد. فرأيت صاحبه قد حول وجهه القبلة، يا حولا وی غمړی والا ته چې ګورم مړی ته نو دا مخې د قبلې نه تاو دیو، نور خطو پاړق باندې فخبت منه ته ویریدم. وارت الخروج بصرا وتم مرتتنا اذا انا بقائل يقول في القبر، فاذا قبر دخواني واواز را باندې وشو. الا تسأل عن الميت لماذا حول وجه القبلة، دومره پښتنه نه کې چې دا مخ د دې سړي د قبلې نه وړي وخته دی. ما ورته چې ماذا ولي لماذا؟ قال لأنه كان مستخفا بالصلاة، وجدا وجدا مانزه کې سپکون کې انسانو، سپک انسانو منتبه سپک قتل کولو به خدا هسه ټونګي به چرګانو، رکوع او سجده کې باندې اطمینانات نه وو. وای ورځ بل ورځ بیا خبر کنم، فرایت صاحبه قد حول خنزیرا، ویچلن می قبر اوس پړه چې یو قتل نو د مړی نه پکې خنزیر جوړ شوی دی. وقد شد بالسلاسل والاغلال في عنقه، او په غاړه کې او پسټ کې چې کوم دنو دا غټ زنجیرونه پراتری کړي پرتی دي. ویری د مې راوته ما आवाज را باندې وشو، الا تسأل عن عملي لماذا يعذب، دومره تاسو نه کې چې تر سزا ولی ورکول کیږي. ما ورته لماذا ولی، ویل کان يشرب الخمر في الدنيا ومات من غیر توبه، د شراب خورو او توبې نه بغیر مړ شوی. درې مورس چې قبر کنه ما چې په قبر کې مې ولیدل یو سړی دی په قبر کې پروت دی او تارونه دي پړی دي په پړو باندې تړل شوی دی په اور کې، او دا ژبه چې کوم دی د سټ د اړخ نه بار ته استلې شوی پرته ده. ډېر زیات ویریدم، وی چې راوتم आवाज را باندې وشو، الا تسأل عن حالي لماذا ابتلا ابتلیا، تپوس نه کې چې ولی دا سزا باندې دی اخته دی. ما اول لماذا ولی، ما تویل شکان لا يتحرز من البول، دو تشم امتیاز و نزان نساتا. استنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر
عامت عذاب القبر منه تشبول نزان ساتے اکثر عذاب قبر دینے جوڑی نن سبا ندی لحاظ سوک نہ کئی کاغذ یا لوٹا سے استعمالی نہ بس وہی پوبو زما ادس ہوچے گی ندی زمانے رضوانا نہ ادس پوبو چتا ہوچی کمزوری دا سستی دا اور دویم ادال کان انقل حدیث بین الناس دې سړی به خلق کو پمن کې شیطانتو نه کول دا یو خبره به بل توړي ربل به بل توړي جنگول به کول دا د سزا ده سلورم ورځ وای چې قبر کنم نګورم چې قبر قرشت علی نارن ټول اور دی او یې دمرا پاسې دم ما باندې आवाज شو تاسو کې چې دا ولدا سے عذاب کې مبتلا دی فقلت وما حال ما يدسچ چل کو سا عملو ما ته ویل شو کان تارک الصلاه دب من نه کول هغه مخ کی چې کوم سزا هغه چا د پاره چې مونږ کو خو سپک منظر زری کول دا هغه چا چې مونږ بالکل کو نه وای پنځم ځل باندې چې قبر کنم قوم قتل قد وسع المیت مد البصر وفيه نور ساطع یو قبر دی چې دا سترګو په نظر فراخه دی استرنا ورکیدا او مړ نایم علی سریر پکټ کې ود دی خسته خسته کمبل او جامې په پرتی دی وی بیا ویر دمرا پاسې دم او چر ختم आवाज را باندې وشو چې تاسو کې چې عزت ولی ورکړې شوی دی ما وی ولی ورکړې شوی ورته وی چې دا یو ځوانو طائع النشافیات الله عز وجل وعبادته ځوان ظلمو او روت چې بس د الله د عبادت نه سوا بل سنکم خدای تعالی عبادت ته ځان وقف کا عبد الملک بن مروان ته دا کیسه وکړه بادشاہ وقتو هغه خلکو ته ویل چې ان فی هذا لعبرة للعاسیین وبشارة للطائعین دا کیسه چې دا وکړي پدې کې د ګناهګار د پاره عبرتونه دي او د تقوادار د پاره زیر او بشارتونه دي په هر حال دا عذابونه د تارک الصلات د پاره دا غلطه مقرر دي نو وای چې په قبر کې درې سزاګانې تارک الصلات د پاره دادي یو بل قبر ورته اور وګرځي اور لکه هغه شخص چې پستر ګبانی لیدلیو دایمه دا چې په قبر کې به یو ثعبان لوی مار په باندې مقرر شي عیناه من نار استرګ به د اور نه وي اظفار من حدید النکان به د اوسپنی وي طول كل ظفر مسيره يوم یو نک به دومره وګړي لکه یو رس چې مزل کیږي او دې مړي سره بغږیږي او دا یو आवाज به دا سوي لکه تندر پشانتا आवाज به هواي به زديره پر پتا مقرر ام چې تا ور سار مون قضا کو یا بدرستو کو یو گزار به ور کوي او د ماسپخین پټیم ببل گزار ور کوي او د ماجیګر بل او د ماقام او ماخستنار مانځه پټیم باندې فچهار یو گزار ورته ورکی یغوس فی الارض 70 ذراعا او یا غضب پزما کوانی دن کی فلا یزال فی الارض معذبا یوم القیامه تاروز قیامت با قبر کې دا شان عذاب ولیش هغه درې سزاګانی چې دتا د قیامت پورس کې ملاویږي او مقرر دي ورکول کېږي ورته شدت الحساب نقطه چینی بوسه شروع شي دا دی ولی کړه دا کار دی ولی کړه هر ټکی ټکی کې بیرانی سي سخت الرب رب ورته ډېر په غصې دخول النار جهنم ته دنه کېدل بوي او دغه په تنجی باندې بلیکل شوی یا مضيع حق الله یا رسول چې خدای تعالی حق دې ځای کړی دی فدویمه ترخه بلیکل شوی یا مخصوصا بغضب الله یا رسول چې خدای غضب تا پورې تړلې دی فدریمه ترخه بلیکل شوی کما ضيعت فی الدنيا حق الله فائس اليوم من رحمت الله په دنیا کې تعالی الله حق چې کم دی ضایع کړو چې منځو اوس د خدای رحمت نه امید اوسېګا د رحمت امیدونه کی مدویمه لوی کبیره ګناه هغه ترک الصلات او دا شاندرې ملوی ګناه استخفاف الصلات منس پکولی زر کولی رکوع کې تنه پانسېږي او زرم داسن سجدي تلال شي سجدي په درمیان کې باز خلک نه کینې اسې راځي شي بیا په دې طریقه باندې د دې هم په حدیثو کې سزاګانې او عذابونه ذکر دي دا زیاع د منځه د منځه خرابول دي د دې مونږ به مردار چیر له جوړ شي واپس به په مخ درويشتل شي او درته بوای چې ضيعك الله كما ضيعتني
الله دې داسې خراب کړه کله چې خراب کړم. نو دا دواړه عظیم جرمونه او ګناهونه دي او عام مسلمانان پکې اخته دي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. کغټ ګناه نه مزانو ساتنو واړه بدر تورجو نو واړه ګناهونه په غوګونو باندې ساوریدل، په سترګو چاته قتل یا په لاس او خپو باندې واړه ګناهونه کول، دا ټول درته خدای تعالی رجي. او په دې شرط چې د غټو نه ځان وساتي، او چې غټو نه ځان نه ساتي نو بیا د هغې رجل او دا معاف کول د الله فضل ته ګورئ، کوي کول وبېږي نه سره نه کوي. معزز سامعینو دا دوه ګناهونه نور کبایر نن بیان کړی شو. انشاءالله یو بل عظیم جرم چې عام خاصو کې دا مرض پروت دی چې هغه ترک الجماعت دی. منځ به کوي، ښه منځ به هم کوي لیکن جمع به نه کوي. دا د منافقانو په صفاتو کې ویلی شوی دی په حدیثو کې. رو رو انسان دغه شان سستیږي، یو وخت کې بیا منځ کې هم لټ شي، بیا منځ هم نشي کولی. نو را روان بیان به انشاءالله د جماعت متعلق وي او د جماعت اهمیت او د هغې متعلق به تشدیدي بیان کېږي. هغې ته هم ځان د وخت نه راورسوئ. لوی علامه دا ده چې نن وګورئ جماعت کې څومره خلک دي، او سهار مونځ کې به څومره وي، دا ماسپښین کې څومره وي، مازدیګر کې څومره وي. دا ټول همدغه د محلي خلک دي. مېلمانه خو پکې په شمار سلم نه جوړېږي. دا دومره خلک 300-400 چې تاسو ناست یئ نو تاسو په جمع کې ټول پوره نه یئ. که دا څوک وایي زه فلاني ځای کې هغه دکان کې چې جمع ټینګه کې هم ښه خبره ده، خو ما ته پته د دکانونو کې هم درنه جمع قضا کېږي الا ماشاءالله سنیکان به در کې وي چې هغې به د جمع پابند وي. را روان بیان به انشاءالله د جماعت د فضیلت متعلق او د جماعت د تاکیداتو متعلق کېږي. درود شریف ولولئ. اللهم صل علی سیدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أتنا محبة ذاتك. اللهم صل على سيدنا مولانا